همدغه کوټه ده هو همدغه دی دغه بسترې دی نه همدغه بسترې دی خدای مو عمر درکړي دغه کومک را سره وکړي. السلام علیکم کورمیوال وړونو پښتانه وړونو د سید نجیب طرف نه تاسو ټولو عزتمنو ته ډېر ډېر دوا سلام. وړونو په موبایل سکرین باندې به تاسو د یوې معصومې بچی ویډیو کسوئ. هغې ویډیو کې دغه خپل کور کوم مشکلات تکلیفات دي کوم انداز سره بیان کړي دي هغه تاسو نه لږ زه واورم. د ویډیو لږه ما څه وکسوئ بیا څو خبرې د دې ویډیو حوالې سره او د پارچینار کوم مشکلات یې هغوی حوالې سره درڅه کوم. د ویډیو لږه وکسو. مالې دا حال به په موږ تېر شي دا مې کاکاګان دونه مړې ډوډۍ نه راکوي موږ په پردیان راکوي. شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته نور مې ډوډۍ راټولې وړکه ورور مې د ډوډۍ راټولې نور موږ ته دغه ته رالېږي خورو موږ دا مخکې موږ پاڼو سره ډوډۍ خوړله ولاکه درته دروغ موږ داسې حال ده ولاړ شي داسې حال ده یو سبا او بېګا ته حیرانوي سبا او بېګا ته حیرانوي داسې حال ده داسې حال ده نشته دا بیخي هېڅ هم نشته دا هغه ده دغه مې دغه مړو بکس ده هغه مې دلته لږ ول هغه مړه وینې هغه دا ډوډۍ مې ښه ده مالې که خاصه کړو مالې چپې واخلو هېڅ هم موږ نه دي خوړلي ولاکه دغو نه هم دروغ وایم ماما دونه هم ولاکه دروغ وایم. فرشي ارمانونه په نصیب مو کړه وروړي وګورئ دغه هو همدغه کوټه ده هو همدغه دی دغه بسترې دی نه همدغه بسترې دی خدای مو عمر درکړي دغه کومک را سره وکړي. دا مکه هېڅ هم نه کور کې وړه لرو نه هغه هېڅ هم نه لرو. خدای دې عمر درکړي خدای دې ژوندی لره خدای دې تېره درکړي خدای دې ژوند. ناجي وړونو ویډیو به تاسو لیدلې وي چې هغې معصومې بچی کومه ډول فریاد کومه ډول تکلیف کومه ډول مشکلات د خپل کور ښیلي وو او څه کله ویډیو اینډ کې هغه یوه خبره کړې دی چې خالقه خدایه رحیمه کریمه خدایه بس مونږ خپله سلیوي واخلئ بس مزید نوره مو تکلیف برداشت نشو کار. وړونو که لږ سوچ وکړو مو تاسې د نن سبا چې د کوم حالات د مو په چنار کې کسو داسې ډېر یتیمان بچي بوي داسې ډېرې کونډې بوي داسې ډېر مطلب معصوم بچي بوي چې هغه د خپل پلار په انتظار کې به ناست وي او استه دسته به سترګې غړوي چې خدای کومه طرفه به ما پلار راشي. ویلي دنیا کې که انسان هر څومره کوشش وکړي لکه کومه مینه اولاد ته خپل پلار ورکوي هغه مینه بل چا نه انسان ته نه میلویږي. نو وړونو چې د کوم مشکلات اوس مو کورمې کې کسو هغه په اګینس که مو لګي بیا سترګې وغړوو مزید حالات بیا مطلب مشکل ته را بیایي. ځنه داسې مطلب کسان مو کسو په سوشل میډیا باندې چې هغه یو نیم داسې پیغام شیر کوي و هغه یو نیم داسې میسیج شیر کوي چې هغه میسیج نه مو ته د بیا داسې محسوسیږي چې پارچینار یو ورته بیا وینو سره رنګین کوي. خو خدای د هغه ټوله کسان په خپل مقصد کې هیڅ کله کامیاب ما کې چې هغه د پارچینار سرزمین کې بیا خونریزي جوړوي. مو دغه ویډیو په ذریعه خپل حکومت ته خاص کر د کې پکې منسټر علي امین ګنډپور صاحب څه کوم دی چې هغه کومې خبرې کړې وي چې یاره زه تاسې ته خپل کلام در کوم زه تاسې ته خپل پاور در کوم هغه په باوجود
مثال امین ګنډپور صاحب دسې دهشتګرد هلته موجود دي چې هغه د اوسه په سوشل میډیا باندې اهل تشي ته دمکي ورکوي او دا ورته وایي که تاسې دومره نوران وئ په دغې لارې راشوئ که دومره نوران وئ پېښور ته راشوئ که دومره نوران وئ مطلب اوس به مو تاسې پاتې لګېږي نه د پوهېږم چې دغو کسانو ته د کوم ځای نه فنډینګ کېږي دغو کسانو ته کوم ځای نه دا پیسې میلاویږي چې دوره میاندې خویاندې کونډې کې دوره یتیمان جوړ کړو دوره مطلب کسان بېګر کړل هغه په باوجوده کومه مطلب وحشیات ورکې دی هغه وحشیات خپل ځانه ختم کوي نه او مزید دمکۍ نه پاسه دمکۍ ورکوي بس ویډیو اینډ کې به زه ټوله اهل سنت وړونو ته دا وایم چې خدای ته وکسئ لږ هوش نه کار واخلئ لږ سوچ فکر نه کار واخلئ کوم کس چې هغه تاسې ته غلطه مشوره درکوي هغه مثال تاسې د شیعو په خلاف بړکاو کوي خدای ته وکسئ خپله ورته ودرېږئ هغه ته په مخ چپېړه ورکړئ چې بس چې څوره خونریزي وشوه څوره وینې تالې شولې څوره مثال مو بېګر شولو مزید مو نه غواړو چې دغې علاقې کې مو دا چوک فساد جوړ کړي او خدای د وکړي چې ښایسته علاقې کې امن او امان قایم شي او د کومه جرګه لوړه دی خدای هغوی خپلو مقصدو کې کامیاب کړه نو ما سید نجیب دراو کې جزات مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ